بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. زما عزت مندو محترم مسلمانان و اوریدونکو، الله رب العالمین خپل بندگانو باندې ډیر بے حد مهربان دی او ډیر بے حد رحم کوونکی ذات دی. دې د وجه نه بندگان قدم په قدم باندې د الله رب العالمین نافرمانی کوي، لغزشونه خطایانې تکي، او الله رب العالمین ويعفو عن كثير، د ډېرو ګناهونو نه الله تجاوز کوي او معافي کوي. کله کله بعضې ګناه باندې بعضې بندگان دنیا کې راونیس، لکه الله رب العالمین فرمایلی: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. وی منگ دیسی دی دنیا لکشای عذاب کل کل بندگانو تور وسکو مخی دا غلوی عذاب دا قیامتنا، لیکن بدیکیم اللہ و یو حکمت دادے، یو غرص پکی دادے، لعلهم یرجعون، کہ دا بندگان اللہ پاک تا رجوع کی راواپت شی و توبو باسی. نگورا کل کل یو عذاب، یو تکلیفی، یو مصیبت اللہ فا بندگانو راویلی، پا دیکھی حکمت دائی چی دا بندگان ویریگی او اللہ رب العالمین تا توبو باسی، اللہ رب العالمین تا رجوع کی. دلیل سی مثال لے، یو بچے دے چی نافرمانے دے کئی دا پلارو تا ډیرو گناه نافرمانیانو با انسان نوی، کله کله بعضی گناه با یو دو سفیڑی ورکی، دو دری چوکی ہوئی، دا مقصد بگیدائی چی دا بچے دا کار تا بیارا واپس نشی. نور دا مانا نہیں چی دا پلار دا بچی سا دشمنی دا یا یو سا بغض دا، نظم عزتمندو دا تربیت کئی چی دا بیت رجوع کی او دا کار فری دی. امدغا سی ازما عزتمند و محترم دنیا کی کل کل انسان میں تکلیف راویلی، کل یو عذاب شکل راشی، کل یو بل نقصان مالی بدنی، پا دیکھی اللہ رب العالمین دا بندگان متوجہ کی چی دا بندگان اللہ تا راو گرزی. دارین کلا کلا بل حکمت علماوی بگیدائی چی اللہ بدے بندگان یو امتحان کی، چی دا بندگان بدے تکلیف یا دا خوشحالی پا حال گئی، دا بندگان چیشے کی. نو مومن بندہ چی دینو آغا کل بے راحت خوشحالی راشی، نو آغا دا اللہ شکر کی، دسی نکی دا فاسق مجرم بشان چی دنیا نعمتون بی اللہ را کولاو کی، ندی تکبر شروع کی، گناون شروع کی، پیسی پا اسراف و با فسادونو کی لگول شروع کی. نا مومن بندد اللہ شکر کی چی یا اللہ ما تا دا نعمت راکر دا تا راکر، او یا اللہ زب استاد حکم مطابق لگو ما. دیر بندگان دا سی دی دا اللہ نا دنیا غواری، دا دنیا نعمت چی اللہ والا ورکا، نا اکثر بندگان دا دی پیسو سیستا نا فرمان شی،
مخکې به عمل کې شوق رغبت ډیرو، مخکې به عبادت بندگی ډیره وه، دنیا چې لږه راکولاو شو اعمالو کې مسس شي، دارنګې وخت په وخت پکې نقصانات پیدا کی. دې د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه انی لا اخشى علیکم الفقر، ای زما امت به تاسې دې نه نه یېرېږم چې په تاسې به لوږه راشي او د لوږې د وجې نه به تاسو مړه شئ، ولكن اخشى علیکم، لیکن زه په تاسو یېرېږم ان تفسد علیکم الدنیا، دنیا به در باندې را پراخه شي، او فتنافسوها، پای کې به مینه او رغبت شروع کوي لکه څنګه چې مخکینو قومونو داسې وکړ. فتهلککم کما هلک من کان قبلکم، هغه مخکینو په شان دې به تاسو هم هلاک شي. دلیل به دې چې کله کله دنیا انسان د پاره سبب د عذاب وګرځي، نو الله پاک شاکرین بندگان معلومه یې به زه وایي زه وپېژنم او کارکم شاکرین بندگان چې کوم بندگان د الله د نعمتونو شکر کوي، د الله طاعت زیاتوي، نیک عمل زیاتوي، دا دلیل به دی چې دا د الله د نعمتونو شکر ادا کوي. دارنګې ونعلم الصابرین، الله وایي دې امتحان کې زه صابرین معلوموم چې دا بندگان صبر کوي او که نه. دې د وجې نه سورہ بقرہ کې الله فرمایلی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. الله وی زخامخه امتحان کوم، کله کله لوږه راولمه، کله یره وي د دشمنانو، کله د عذابونو یره وي، فلان کې عذاب راغی لکه زموږ د ملک دا بلکې پوره دنیا باندې دا یو بل عذاب دی، کورونا عذاب راغی لاړه ډیر شو کم شو، موبایل کې هم دغه تذکیرې دي، ممالکو کې هم دغه تذکیرې دي، د عام مسلمانانو په ژوند او معاش باندې پوره یو اثر دی. عام کاروبارین د یو ملک نه بلکې د اکثرو ممالکو هغه خفه دي. دا کله کله امتحان کوي الله د دې بندگانو اعمال خراب شي، ګناونه ډیر شي، الله داسې صورتونه پیدا کړي چې د انسان فکر هم نه وي. دې ته د چا مخکې یو لس کاله مخکې به د چا په خیال کې هم دا نه و، نه به د چا سوچ فکر و چې داسې عذاب به راځي چې هغه مرکزي بازارونه، هغه مرکزي کاروبار مراکزو، هغه مرکزي ځایونه د فایدې هغه ټول به بندېږي. دی په خیال ګمان کې هم نه وه. هغه ملکونه چې د هغې نه د فایدې تجارتونه او سامانونه راځي چې په 2 میاشتو 3 کې تګ راتګ آزاد و، خیال کې هم نه راتله چې دا به بندېږي. دا یې څومره وخوښه اوس بل ملک ته تللی نه شي. نو دا عذابونه الله راویلي کله کله زما عزتمندو دا د انسان بد عمل وي، ګناهونه ډېر شي، د هغې د وجې نه عامې پریشانۍ پیدا شي. دارنګې بیا وایي ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کله کله مالونو کې کموالی راشي، دارنګې عام باغونه آمدنۍ خرابې شي، او دارنګې زما عزتمندو دنیا کې مرګونه ډېر شي، مؤمنان دنیا نه ځي. په دې ټولو تکالیف او په دې حالاتو کې وروسته الله وایي وبشر الصابرین، هغه خلکو ته نبي زیری ورکړه چې هغه صبر کوي په دې حالاتو کې، د الله په تقدیر باندې راضي وي. قدر الله ما شاء وفعل، الله چې څه لیکلي دي په هغې باندې راضي، نو دوی له الله وایي زیری ورکړه. بیا وروسته وایي چې دغه کسان دي چې کله دوی د څه پریشاني تکلیف راشي قالوا دی وإنا لله وإنا إليه راجعون. دا کلمات وایي چې موږ هم خاص د الله پیدا کړي او د الله بندګانې او موږ به هغې الله ته واپس کیږو. نو وروسته یې دې کسانو له 3 فایدې بیان کړي. 3 اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. الله وایي دې قسم خلکو باندې یو د الله طرف نه خاص رحمتونه راوري،
دویم دا دی چې الله د داسې خلقو صفتونه کوي شاباسي او پرین به وي او دریم دا دی چې دا هدایت والا بندگان ځکه د الله په تقدیر باندې راضي دي. د دې د وجه نظم عزتمند او محترمو زمونږ د رزق وعده چې ده د الله کړې ده. هر کله چې الله د رزق وعده کړې ده والله خیر الرازقین ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله زیب زیوي کله چې الله د رزق وعده کړي او مؤمن بنده سره خپل مهنت او حرکت کوي او د دې باوجود هم داسې آفتونه او عذابونه او کله امتحان راځي نو مؤمن بنده له صبر پکار دی ځکه د چې کومه ذمہداري ده هغه ادا کړې ده. یو خو د الله په تقدیر باندې ایمان لري، دویم دا دی چې خپل مهنت او خپل وسه کوي د هغې باوجود هم چې الله تکالیف پریشانۍ نه راولي الله به داسې بندګانو ته د دې په صبر باندې داسې ښایسته ښایسته بدلې ورکوي. د الله رحمتونه د الله د طرف نه هدایت الله ته داسې بندگان محبوب هم دي چې غربت دی پیسې اوسه کمې دي ژوند یې لږ را سخت دی لیکن یو چاته لاس نه نیسي شکایت او سوال نه کوي. دویم دا دی چې صبر کوي د خپل حال هم نه کاره کوي. بعضې بندګانو باندې لږ د تکلیف الله راولي نو یا خو په ژبه باندې خپل شکایتونه ډیر کوي یا لاس نیسي یاره ما څه کومک وکړه یا مخلوق ته توجه بار بار. هغه بندګانو د الله خوښ دي چې الله ته علم دی چې دا غریب دی مشقت کې دی تکلیفونه دي به لیکن دا خپل حال صرف الله ته کاره کوي. بندګانو ته نه په خوله باندې وایي نه په لاس نیسي نه خپل مشکل حل کوي. او د الله کار دی بندگان داسې دي چې یو بیره ورلی یو څه دله درکړه نو که دویمه بیره ورلی او لاس دې ورته ونیو بیا به م یو څه درکړي خو بړکې به بوجي نو که به درېیمه بیره ورلی هغه بوج به یې خولې ته راوځي یاره بس ما وس نه کېږي بل کار دې نشته د نظر نه به بیا پرېوځي چېره دا سړی دا سوالګری دی. او د الله رب العالمین داسې ذات دی سبحان الله چې د هغه نه ته نه غواړي خفه کېږي. من لم يسأل الله یغضب څوک چې د الله نه سوال نه کوي الله پاک به هغه به یې غوسه کېږي. او څوک چې بار بار د الله نه غواړي بار بار د الله نه غواړي الله پې خوشحالېږي. او د مخلوق نه چې بار بار غواړي نو د نظر نه به یې داسې هېڅ د یو تیلي عمره حیثیت به ستا د هغه بړه کې بیا نه لیکن بیا عام بندگان هغه مهربانه ذات پرېږدي. دې د وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه وی دا وه کله چې بس مشکل پریشانی راله وی فزع الی الصلاة مانځه ته به متوجه شو. نو د مؤمن صفت هم دا دی کله مالی بدني تکلیف پریشانی راشي پکار دی چې ودرېږي دوه رکعاته وکړي د هغې نه وروسته د الله نه سوال وکړي یا الله زما دا پریشانی ده بدني یا مالی زما دا معاملات دا لین دین یا زما دا کاروبار یا زما دا مسله ده یا الله دا مسله ته کولاولی شي او ته حل کولی شي یا الله زما دا مشکل حل کړي. الله ډېر مهربانه دی د بندگانو دعاګانې قبلوي خو چې کله انسان لږ شی به توجه د آن څه وغواړي. نو ما عرض کوو چې الله پاک رحم په موږ او تاسې بندگانو باندې ډېر زیات دی او دا هم د الله رب العالمین رحم دی چې موږ او تاسې ته هغه اسباب هم ښودلي دي چې بندگانو دا د اسباب اختیار کوي د دې په وجه باندې زه په تاسو باندې رحم کومه. دا د الله بېله مهرباني ده. هغه اسباب چې د هغې په وجه الله رحم کوي هغه اسباب یې موږ ته بار بار بیان کړي دي. دې د وجه نه په سوره آل عمران کې الله رب العالمین ارشاد فرمایلی دی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ای بندگانو د الله او د رسول طاعت کوئ د شپې د ورځې مسجد کې که بازار کې په هر حال کې چې د الله او د رسول د حکم لیاس کوه
دې د پاره چې بتاسې د الله طرف نه رحم وشي. نه اهل علم وایي چې بل سبب دا دی چې کم مؤمن کې د طاعت ماده وه. طاعت معنی دا ده چې د مانځه اهتمام پکې دی، د ذکر اهتمام پکې دی، د دعا او د عبادت اهتمام پکې دی، دارنګې د هر نیکۍ او د خیر کوشش کوي، دارنګې ایمان الله او رسول باندې دی. نو کله چې دا طاعت په انسان کې پیدا شو الله به داسې بندګانو رحم کوي. او کله چې طاعت در کې کمیده نیک عمل کمیده نو یو خو د الله د رحمت نه انسان جدا کیږي، ولې ځکه د الله رحمت پاک بندگان طاعت والا او منونکي بندگانو باندې د خپل رحم کوي. دویم دا دی چې کله طاعت ماده کمیدله بیا د نفس کې د ګناهونو وایرس راځي. د الله کار دی داسې انسان نه پاتې کېږي چې دا د ګناه نه کوي نیک عمل هم دې نه کوي نه دا دې ګنې ګناه مو نه کوي نه داسې خالی بینابین نشي پاتې کېدی. ځکه د انسان دا بدن چې دی نفس دا یو مشینري ده، یو نه یو څه کې به استعمالیږي یا به نیک عمل کې استعمالیږي. که د نیک عمل او طاعت ماده د نفس نه ووته نو دا نفس خباثتونو ته او ګناهونو ته په خپله میلان کوي. تا پسې به څوک راځي نه، په خپله د الله کار دی. دا بعضې ګناهونه چې وګورې ته به وایې چې به ده پسې څوک راغلی هم نه دی. مثلا یو سړی سیګرټ څکي نو چې د یو پنځه کسه پسې کور ته نه دي ورغلي چې هلکه دا سیګرټ نه څکې موږ یې هم څکو، یا دا نسوار نه کې موږ یې هم کوو، یا دا بله ګناه نه کې. دا نفسونه چې کله طاعت ماده پکې کمه شي یا دې وځي دې ګناهونو طرف ته په خپله میلان کوي. او کله چې د نیک عمل او طاعت صفت در کې پیدا کېده د ګناهونه په خپل الله پاک کموي. دې د وجې نه عام د نیکۍ او د خیر څومره طریقو باندې دعوت کېږي، جماعتونو شکل کې، د بیان په شکل کې، د درس تدریس په شکل کې، د وعظ نصیحت په شکل کې، په څومره مختلفو طریقو باندې بادیره کې، په جنازګاه کې. او د ګناهونو داسې به زور در به څوک نه درځي چې لاس نه دې ونیسي او راځه. لیکن بیا هم نفسونو کې چې کله طاعت او د نیک عمل دا ښایسته صفتونه کمیږي نو دا ګناهونه د بدن ته خپله داسې راځي، ګناهونو طرف ته میلان کوي. د الله کار نو د طاعت صفت چې بچا کې راغی په ده باندې وایي د الله پاک رحم وشو. دې د وجې نه ته دې خبره باندې هسې لږ شاید یو تجربه وکړه. یو مثال به یې ذکر کوم. ته د 5 وخته مونځ د جمع سره تکبیر الله سره د دې کلک نیت وکړه. د دې 5 وخته مونځ یو وخت الله سره دې ته اهتمام سره وکړه. د دې سره د خپل ژوند ته وګوره، د ژوند کې به الله پاک داسې د لارې ته خلاص شي. دارنګې سهار کې یو پاو نیمه عبارت تلاوت ته شروع کړه. دارنګې لږ شی د جمعه سره د نیک عمل سره دا زړه لږ ولګوه. ته ګوره چې دا کاروباري پریشانۍ دا به هم د الله خلاصي، کومې ذهني پریشانۍ نه دي دا به هم د الله پاک خلاصي، کوم قرضونه دي یا نورې پریشانۍ دي دا به هم د الله پاک خلاصي. خو ته لږ شان دي الله سره نږدې کېږه. وایي الله انسان ته ډېر نږدې کېږي. حدیث قدسي کې راغلی دي چې بنده الله پاک ته یو لیش را نږدې کېږي، الله وایي زه ورسره یو ګز را نږدې کېږم. که هغه ما ته داسې هغه پیدا راځي زه ورته په منډه راځم، یعنې ډېر زره الله وایي زما رحمت ده ته را نږدې شي. او بیا وایي چې کله دا ما نه دعا غواړي ولئن سألني ما نه څه غواړي لأعطینه زه ورکوم ولئن استعاذ بي او که ما نه پناهي غواړي لأعیذنه زه ورله پناهي ورکوم. من کان لله کان الله له. څوک چې وایي الله شه الله ته نږدې شه الله د ده کي. نو زما عزتمندو د الله رب العالمین په رحم باندې زمونږ او ستاسې دا د ژوند یو رفتار روان دی چې د الله رحم وسنئ. نو موږ او تاسې دومره نیمګړي چې په یو لار باندې ځو، په هغه لار باندې د خیر او د شر یا د نقصان شی موږ کله نه پېژنو. چې د الله رحم نه نو د بره نه ډېر څیزونه داسې دي یو سړی ډز یې وکړي زړه بړاس وباسي، لیکن بره دا واپس ګولۍ چې راځي لس ګولۍ دي که الله وغواړي لس کسه پې لګي، لیکن دغه د ملایکو په ذریعه الله پاک حفاظت. یو ګاډي کې سړی ناست دی 120 160 کې روان کړی،
یو معمولی پرزه ده چې زور ورکه ولا هغه پرزه لږه سلیپ کړه نه دا ګاډي کې څومره کسان چې دا ټول هلاک کړي او دغه پرزي چې دي دا مصنوعي پرزي دي چې د الله رحم او د الله اراده نه وي دغه څیزونه چې هر څومره قیمتي جوړي هغه هیڅ کار کوي څومره خرچې او ګړهونه خلکوږي بې چې وروسته ګورې د مخلوق څیزونه وایي لکه د میټرو ګاډي کې اور ولګېد پلاني کې اور ولګېد د پلاني جهاز څومره قیمتي او څومره ښه مشینري وه او پلاني ځای کې ایسته پرېوته دا ټول د پرېوتو دي او د سکېډنو دي لیکن دا خو د الله رحم دی بندګانو باندې چې د الله رحم نه وي بندګان هېڅ هم نشي کولی نو د الله رحم زما عزتمندو حاصلول په څه کېږي چې انسان کې د الله او د رسول د طاعت صفت وي خاص کر نوجوان طبقه چې ده هغې کې د طاعت ماده کمزوري ډېره وي سهار کې د مانځه ټایم کې اوده وي د تلاوت د ذکر ټایم کې غافله وي بس ګناهونه خواهشات خوراک څښاک دې څیزونو ته یې کار ویلی او کله چې نوجوان طبقه خپله ذمه داري وپېژني چې زه د الله او د رسول طاعت له پیدا یم او بیا هغې باندې عملي طریقې سره عمل شروع کړي نو دا د دې امت خلاصه ده نوجوان دې د وجې نه د صحابو نوجوانان د سلفو نوجوانان چې وګورې نو د هغوی تذکرې د قیامته پورې دا د کتابونو کې کېږي داسې عجیب عجیب صفات پکې د بادرۍ صفتونه د بندګۍ صفتونه د تقوا صفتونه د ښو اخلاقو صفتونه د هغوی یادېږي امت یې یادوي او زموږ د امت نوجوان طبقه یا به ګرکټ میینه ده یا به موبایل میینه ده یا به خواهشاتو میینه ده یا به خوراک څښاک میینه ده ژوند یې ټول په خوب او غفلت او خواهشاتو کې تېري الا من رحم ربک مګر هغه بندګان چې الله پرې رحم کړ کله سړی خفه شي ډېر چې یا دا خلاصه ده زموږ د امت او دا خلاصه اړول شعور او احساس نه لري د ژوند مقصد ده ونه پېژند د کوڅې یا سړک په لاره ناست دی موبایل یې لګولی دی او ګانا بجان یې لګولی کراچۍ لاهور ته سفر کوي موبایل کې ټوله اخره پورې ګانې بجان یې لګولي آیا دې نوجوان نه به د امت څه تمه کوي چې دا به څه خدمت وکړي دین له دا به آخرت له څه خدمت وکړي آیا دا به څه چې کم دی نو یو خیر امت ته ورس داسې نن ګناهونو کې نوجوان امت اکثره حصه مبتلا ده زما عزتمندو خپل ځان پیژندل خپل آخرت پیژندل خپل رب الله پیژندل او دا پیژندل چې زه څه مقصد له پیدا یم 2 ورځې ژوند مې دی 2 شپې ژوند مې دی کېدای شي سبا بله ورځ زما مرګي آیا ما د هغې دپاره څه وکړه او څه وجه ده چې ما کې د احساس د جذبه نه پیدا کېږي د ګناهونو جذبه پیدا کېږي د خواهشاتو پیدا کېږي د نورو څیزونو پیدا کېږي د پیسو آیا د الله او د رسول د طاعت دا جذبه ما کې ولې کمه ده څه وجه ده زما عمل وخت په وخت کمیږي یو کې څه صفت راکې زیات نشي نو دې خبرې فکر او غمه مؤمن بنده څه چې ولګي او د الله او د رسول طاعت شروع کړي الله به د باندې خصوصي رحمتونه کوي د ده په اهل باندې کوي د ده په کاروبار باندې کوي د ده په ژوند باندې الله رحم کوي نو ټول زما عزتمنو دې اهتمام پکار دی چې زه د هر نیک عمل د هر خیر باره کې به زه احساس لرم یو 10 روپۍ که زما نه قضا کېدلې قضا دي شي لیکن چې ما نه جمع قضا نشي تکبیر الله رانه قضا نشي یو عالم ناس او دسه یو می سړی او نوجوان چې جب د اعلاس کوي اخ انا لله هغه عالم ورته وایي ولې بجي وایي مسواک رانه پاتې شو هغه عالم داسې افسوس وکړو چې لکه موږ نه مدرسه کې مولین او قاریان نه کله کله 2 ورځې یو ورځ مسواک نه وي اړم نه خبرېږي او دا یو نوجوان دی دومره داسې احساس نه عالم وایي چې زما دا زمین رایښ کړ چې یو عمل دی داسې دومره غم دی یو عمل دارنګه مؤمن نه کله جمع لاره په کار یې دړه خفه شي دا ولې آیا ما نه جمع قضا شوه تکبیر الله رانه لاړ وجه دا ده چې یو عمل دی پرې غصه بیا د نه بل پاتېږي بیا بل په دې په وجه انسان کې څه سوال یې راځي دې د وجې نه زما عزتمندو محترمو په کار دا ده چې موږ او تاسې د الله رحمت ته ځان نږدې کړو د الله او د رسول په طاعت باندې الله رب العالمین موږ او تاسې کې
د الله او د رسول طاعت ماده پیدا کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر